تشدد ثرو دا ډډ باډي مونږ ته ملاو شو اس ایچ هوټل او دغه سټاف انویسټیګیشن سټاف ډېر مهنت پکې وکړو په دې باندې زموږ افسرانو آی جی صاحب آر پی او صاحب دغه د ماشوم چې کوم روغ شوی او د ملزم تاسو ونیولو ملزم به واقعي خبره ده پولیس به د دې نه تفتیش هم کړي دغه د ملزم او دغه د قتل کړی شوی ماشوم ترمنځ څه رشته شته خو مین ریزن یې آیس نه چې کوم ملزم دی دا هم د آیس عادي دی بالکل دغه ملزم چې کوم دی څه وجه وښودله چې ولې دغه شانتې د پیښه چې کوم د دوی سره د مخې ته راله داسې وکړو بس آیس ریزن دی مین هم آیس دی د آیس په شکل تاسو ته پته راځي خلک دا یو ورځ مخکې دی ورسره تللی و خپله په خپله تللی و چونکې دوستان و ملګري و او بیا هغې نه بعد یو ورځ بعد 24 غنټې بعد دې باندې تشدد شوی و البته دغه پینو شوي تیزاب پینو وچولي تشدد یې پې کړی او مخکې ته ووایي دا خبره ما وکړه بیا ریپیټ کومه چې هر مور پلار له پکار دی چې د خپل بال بچ خیال ساتي چا سره کینی کم ماحول دی سوشل میډیا یوز کوي د هغې وګوري که لیپټاپ کمپیوټر د خپل سټاف هم لږ راوړه چې صاحب سره هلته کې ودرېږي صحیح ده کم ځای کې ودرېږي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو اورېدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم ډېر زیات قدرمن ډسټرکټ پولیس افیسر هنګو طارق حبیب صاحب را سره موجود دی تېرو ورځو یا تېرو شېبو کې یو ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راله په کوم چې د ډسټرکټ هنګو تحصیلي ټل کې د تانه ټل په حدودو کې یو ډېره زیاته پیښه په سوشل میډیا هم ډېره زیاته وخپرېده وایرل شوه چېرې یو ډېر کم عمره بچی دی او دا لاپته شوی دی او لاپته کېدو نه بعد د هغې هغه مړ وجود چې کوم دی مخې ته راغلی دی بیا په سوشل میډیا هم دغه د تصویر ډېر زیات وایرل و چې په یې باندې ډېر زیات بدترین تشدد دا هم مخې ته راتلو بیا په دې کې د هنګو پولیس چې کوم دی انتک محنت وکړو په دې جرم کې چې کم ککړ هغه ملزم و یا کم په دغه جرم کې کم هغه ظالمان و هغې پورې هم هنګو پولیس رسېدلي دي دې ټایم کې ما سره ډېر قدرمن ډي پي او هنګو طارق حبیب صاحب موجود دی ډېره زیاته مننه یو ډېره زیاته افسوسناک او ډېره زیاته خفګاني واقعه وه چې یو ماشوم و لاپته شو بیا یې مړ وجود مخې ته رالو ما یې ډومبی لږ زموږ کتونکو ته په ډیټیل کې چې دا واقعه څه وه او څنګه مخې ته راغلې او پولیس له څه اطلاع شوې وه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني دا یو ماشوم و د هغه مونږ ته ډډ باډي میلاو شوه چې بیا وروسته یې پته ولګېده چې د کور نه تقریبا یو ورځ مخکې نه وتلی و غیب شوی و مونږ ته راپورټډ نو هغه وخت کې چې کله کور نه وتلی و هغې باندې تشدد ثرو دا ډډ باډي مونږ ته میلاو شوه اس ایچ هوټل او دغه سټاف انویسټیګیشن سټاف ډېر مهنت پکې وکړو په دې باندې زموږ افسرانو آی جي صاحب آر پی او صاحب خپله سخت چونکې اکشن واخیستو د هغې مین ریزن دا و چې یو ماشوم او بل تشدد شی او د ده عمر چې وه میکسیمم 12-13 سال نو په هغې باندې الله تعالی کامیابي وکړه او مین کلپریټ همغه ونیو ټوټل 3 کسان دي 2 به انشاءالله په نیر فیوچر کې ودن څو ورځو کې به انشاءالله هغې ته هم رسو او به مریض طارق حبیب صاحب تاسو خبري غونډه هم وکړه دلته کوم مقامي صحافیان دې سره خبرې هم شوې دغه د ماشوم چې کوم روغ شوی او د ملزم تاسو ونیولو ملزم به واقعي خبره ده پولیس به د دې نه تفتیش هم کړي دغه د ملزم او دغه د قتل کړی شوی ماشوم ترمنځ څه رشته شته زه ستاسو توسط سره ټول قوم ته ریکویسټ کوم چې خپلو ماشومانو خیال وساتي دومره حده پورې به وایم چې خپلو ماشومانو واچ کوي چې زما ماشوم کم ځای دی کم خوا تللی دی شپې کم ځای وکړه چا سره کیني آیس یو لعنت دی او به دومره حده پورې به ته ووایم هغه فلحال انویسټیګیشن پې سفر کېږي هغه ته زه نشم کولی خو مین ریزن یې آیس چې کوم ملزم دی دا هم د آیس عادي دی بالکل دغه ملزم چې کوم دی څه وجه وښودله چې ولې دغه شانتې د پیښه چې کوم د دوی سره دا مخې ته راله داسې وکړو بس آیس ریزن دی مین هم آیس دی د آیس په شکل تاسو ته پته راځي خلک پلار مور رور خور وایف بچو باندې ډازې کوي قتل کوي نو د ټولو قوم ته دا ریکویسټ دی چې خپل بال بچ ته دې حالت نه بچ کړي آیس
طارق حبیب صاحب دغه د ماشوم دی مطلب څه ټایم لا پته شوی دا دی څه ټایم بیا بوتل به غرزولې په کم ځای کې وو او په دې باندې څه نور داسې سیکشوال یا دغه شانتي سیز ریپورټ مخې ته راغلی دی ویلې کېدو چې په دې باندې تیزاب هم چلو که دام زموږ د کتونکو ته لږ واضح کړي ځکه په سوشل میډیا باندې رنګارنګ خبرونه د دې حوالې سره چلیږي. دا یو ورځ مخکې دی ورسره تللی وم خپله په خپله تللی وم چونکې دوستان وو ملګري وو او بیا هغې نه بعد یو ورځ بعد 24 ګنټې بعد دې باندې تشدد شوی او البته دغه پینو شوي تیزاب پینو چولي تشدد یې پې کړی او قتل شوی. طارق حبیب صاحب خلک جرم کوي خو د یو جرم دپاره 100 او 1000 جرمونه کوي نو یم جرم حل وی څنګه کلو څنګه میلاو شو پولیس د ملزم پورې څنګه ورسېدو؟ دا پیور هومن انټیلیجنس و چونکې زمونږ د ایس ایچ اوز صاحب چې دی دا کم سټاف دی دا لوکل دی او دی ته انفارمیشن ډېر نو زه داد ورکوم خپل ایس ایچ او صاحب ته انویسټیګیشن افسر ته ایس پی انویسټیګیشن دی مین دی ته هومن انټیلیجنس باندې شوی دی چونکې لوکل کسان دي محنت یې ډېر وکړو ودن 3 days کې کیس ټریس کړو. ورسا اوس ویجی د دې حوالې سره دا چې کومه واقعه مخې ته راغلې او ویل کېږي دا چې هغه هم داسې تبلیغي ټایپ دی چا سره داسې دښمني یا داسې عداوت خو نشته نو مخامخ هغوی چې څومره وایي داسې ریزن د دې دیم نه د دښمنۍ ریزن دی او نه ماته یې صرف آیس. طارق حبیب صاحب تاسو هم یو ډېر تکړه پولیس افسر په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو ضلعو کې پاتې شوې دغه شانتي واقعیات مخې ته راتلل بطور یو پولیس افسر بطور یو پلار خپله به هم اولاد وي بچي به وي د دغه شانتي سانحونه دا خلک څنګه ځان وساتي همدې کې دا کمې بیشې د چا کیدی شي چې مور او پلار زه خو دا یم چې صرف اولاد راوړل نه دي د اولاد پرورش هم کول دي. طارق حبیب صاحب ما ورور په دې دغه کې ړومبې سټارټ کې ته ووایي دا خبره ما وکړه بیا ریپیټ کوم چې هر مور پلار له پکار دی چې د خپل بال بچ خیال ساتي چا سره کینی کم ماحول دی سوشل میډیا یوز کوي د هغې وګوري که لیپټاپ کمپیوټر استعمالوي ځکه چې دا د نن زمانې مجبوري ده او د بغیر د موبایل لیپټاپ نه الس آنلاین دی یوز مجبوري ده نو مور پلار له پکار دی چې دا فکر وکړي او بار ماحول یې ګوري چا سره کینی او چا د پاسي. طارق حبیب صاحب د ماشوم چې کوم دی دا د مدرسې زده کوونکی ملزم دا ماشوم به دا ماشوم هم سبق وي او د ملزم عمر څه پته ولې چې هغې څومره عمر و مطلب هم د دې هم عمر و که نه د دې نه زیات یو خو تقریبا ردی هم عمره بلکې دنه خو لږ زیات دی 15-16 سال به یو دوه چې دی نو هغه 20 پلس دي. صحیح ده. ښه ګرانو کتونکو تاسو د ډېر زیات قدرمن ډسټرکټ پولیس افیسر هنګو طارق حبیب صاحب دا خبرې واورېدې دا واقعه څنګه مخې ته راغلې وه په دې کې بیا ډېرې خبرې موږ داسې وړاندې راوستې نه شو ځکه چې بیا د تفتیش یو حصه ده او تفتیش ته چې کم دی بیا پې زیان رسي نقصان رسي خو دومره چې طارق حبیب صاحب تاسو ته ډېرې زیاتې ګټورې خبرې وکړي چې دغه واقعه هم د آیسو سره مشابهت کوي ځکه چې کم سړی آیس کی نو ډېر د بخښنې سره هغه خور مور په دغه خلکو باندې هم صرفه نه کوي بیا یار دوست نو دغه شانتي دا واقعه هم هغې سره مشابهت کوي دا چې کم ملزم دی یا ملزمان دي هغه هم دغه شانتي د نشې په دغه آیسو کې لت دي هغه آیس نشه به کوله بیا دغه دا وړوکې معصوم پاک دغه ماشومې چې کم دی دا هم د دغه ملزمانو ظالمانو د نښې کم دی ښکار شو. ډسټرکټ پولیس افیسر طارق حبیب صاحب ډېرې ګټورې او ډېرې تفصیلي په دغه کیس باندې خبرې وکړي موږ تاسو ډېر زیات مشکور یو ډېرې کامیابیانې تاسو ټول هنګو پولیس ته الله همدغه شانتي په خپل حفظ او امان کې ساتي. ډېره مهرباني. تھینک یو.